د اقسامو قبله اول ده، مه یې هېروئ. د مدینې جانان پکې قدم کېښودلی دی چې په لیلة المعراج کې په خپله باندې په کومه خاوره قدم کېښودلی دی، مه هېروئ. سلطان عبدالحمید الثاني د خلافت عثماني سربراهو د یهودیانو مشر په هغه زمانه کې د هغه نوم و پیټر ډي هرمټ، هغه را ولګېدلو او د مسلمانانو د خلافت عثماني مشر ته ویل وی چې پتا څومره قرضه ده مونږ یهودیان درته ادا کوو، خو مونږ له په دې فلسطین کې د کور د جوړولو ځای راکړه. هغه ورته وی ښه د پیسو په عوض کې رانه ارض مقدسه غواړئ الذي بارکنا حوله. بیا ورته وایي وی په دنیا کې داسې کرنسي نه ده پیدا شوې چې د رحمت للعالمین د خپو مبارکو د لاندې راغلې خاوره قیمت کی. الله اکبر. بیا یې درته وایم، بیا یې واورئ. وی په دنیا کې داسې کرنسي، داسې روپۍ، داسې ډالر، داسې دینار دا نه دی پیدا شوی چې د مدینې د جانان د خپو خاورې قیمت کی. دا نشي کېدلی. مه هېروئ. امت کې دینی جذبه را بیداره کوي. دی امت کې به الله رب العالمین د اسلام زمری دا به الله را پیدا کوي. یو زمانه راغلی وه مسجد اقصی منارو یو اتیا کاله غلامی لیدلې وه چې په سن 1099 کې کله مسلمانان په خپل آپس کې تقسیم شو او صلیبیان راغلل او په فلسطین باندې حمله وکړله. بل طرف ته په مصر کې فاطمی د بنو عبید حکومت و. هغوی ورته وی راځئ مونږ مو ملګري یو، فلسطین او مسجد اقصی پکې ستاسو شوله او د دې دپاره چې په هغه وخت کې د عظیم مجاهد یوسف ابن تاشفین او د ترک الپ ارسلان د حملو نه تنګ راغلی و هغه بنو عبید غوښتلی دا چې دلته صلیبیان راشي او فلسطین قبضه کی. نو راغلل صلیبیان راغلل مسجد اقصی یې قبضه کو. خو رونو چې کله یې قبضه کو نو د مسجد اقصی منارې یې رارتاوې کړلې او صلیب یې پې د پاسه ځوړند کو. بطریق اعظم د هغوی سپاسالار دی. هرکولیس د هغوی د یروشلم گورنر دی او په هغه وخت کې د هغوی جرنیل دی. هغه درې واړه را ولګېدل او په اس باندې سواره د مسجد اقصی په صحن کې د مسلمانانو په وینو کې اسونه تر خپو خپو پورې پټ دي. قلم لاندې وینې تښکته کوي او په وینه باندې خط لیکي خپل صلیبي بادشاه ته او په خط کې ورته لیکي وی د مسلمانانو نه مسجد اقصی قبضه کو، مناره مو رارتا وکړله، صلیب مو پې د پاسه را وځړو، صلیب مو پې د پاسه را ځوړن کو او بیا قاصد ته وی لاړ شه په مدینه طیبه کې د مسلمانانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قبر باندې زما د صلیبی جرنیل پیغام سناو کا چې د مسلمانانو پیغمبره امت د بزدل شو، امانت مې ترېنه واخیستلو، ستا قبله اول نن زما د صلیب د لاندې ژوند تېری. په هغه وخت کې سلطان نور الدین زنګي هغه چې خبر شو ډیر خفه شو. یو محراب یې جوړ کو، منبر یې جوړ کو. روزانه چې به سحر د کور نه راوتو او د مسجد اقصی د جهاد دپاره به مجاهدین تیارول، هغې منبر ته به ودرېدلو او ویل به ورته ای منبره یو نه یو ورځ به دې بیا په مسجد اقصی کې ږدمه او د الله اکبر د فتح اذان به در باندې کومه. دا مې در سره عهد دی، دا مې در سره وعده ده. ژوند وفا ونه کړله. کرد ځوان الله رب العالمین راپورته کړلو. سلطان صلاح الدین ایوبی
د ټولې دنیا مسلمانان هغوی ته آواز وکړو او چې کله مسجد اقصا ته ور مخامخ شو، فلسطین ته مخامخ شو، د حطین اخیرنۍ قلعه سلطان صلاح الدین ایوبی فتح کړله او مسجد اقصا ته ور ننوتلو، صفائی ورله وکړله. د ټولو نه اول یې اعلان وکړو وی د مسجد اقصا نه صلیب رارتاو کوي، منارې پې وخیژوئ. د سلطان نور الدین زنګي جوړ کړی منبر راوړی چې سلطان صلاح الدین ایوبی په د فتح اذانونه ورکړي او د منارو نه یو اتیا کاله بعد د الله اکبر اذان شروع شو. زما محترم ورونو، د ټولو نه لویه د حیرت خبره بیا دا وه چې د هغوی مذهبي پوپ بالیان په هغه وخت کې گرفتار په اتکړو کې بند سلطان صلاح الدین ایوبی ته مخې ته ولاړ دی. د هغوی سپاسالار بطریق اعظم په اتکړو کې بند سلطان صلاح الدین ایوبی ته مخې ته ولاړ دی. د هغوی چې کوم سابقه گورنر و د یروشلم هغه هرکولیس، هغه په اتکړو کې بند سلطان صلاح الدین ایوبی ته مخې ته ولاړ دی. وایي ورته وی نور سزا خو درله نشم درکولی، ځکه د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم دین راته اجازت نه راکوي. حسن سلوک در سره کومه، ما هم ستاسو په وینو باندې ستاسو صلیبي جرنیل ته خط لیکلی شو، ما هم مسلمانانو لا خوشخبری ورکولی شوله، خو ستاسو په دین کې زما په دین کې فرق دی. زما دین محمدي د انسانیت نوم دی. خو یو خبره ورته کوي، وی کوم صلیبي جرنیل چې د نن نه یو اتیا کاله وړاندې استازی لیږلی او په مدینې طیبې کې روزې مبارکې ته پیغام سناو کړی، لاړ شه خپل قاصد ته خپل پیغام رسان استازي ته وایي لاړ شه او د هغې عیسایي او صلیبي جرنیل په قبر باندې ودرېږه او آواز ورته وکړه د محمد عربي صلی الله علیه وسلم د امت میند لا بوري ندی لا شنډي ندی، داسې ځوانان یې پیدا کړل، خپل قبله اول یې درنه دوباره آزاد کو، د الله اکبر اذانونه پکې شو.